دارالعلوم حقانیه کې زه ودل ناستم او مخکنی ناظم سلطان محمود مو دارالعلوم طالبانو ته لنګر ته چا یو چیلې ورکړو ډیر غټ زمونږ د کلي یو سړی راغی وی ناظم صاحب دا چیلې په ما خرڅ کمه څه دپاره یاره ما کاکا صاحب ته نظر منلې میں توبه وباسا د الله نه ما سوا نظر بل چا د نظر عبادت ته د خدای انصاف داره ته په مونځ کې نه وی ایاک نعبدو خاص تا ته عبادت کوو وی نه کنه هغه اولیاء دي میں اولیاء دي لیکن خدایان نه دي اولیاء دي اولیاء خلقو ته دا نه وایي چې دا شی د ما عبادت کوئ نو نظر دا به صرف الله ته مني د اهدنا معنا په دغه نیغه لاره باندې مونږ ټینګ وساتي صراط الذین لار د هغه خلقو انعمت علیهم چې خدای ته په هغوی باندې انعام کړی دی پروردګاره په کومو کسانو چې تا انعام کړی دی په دغه لاره مونږ هم روان کړي د اهدنا معنا سو کوي بتا ہم کو راہ سیدھی بتا ہم کو راہ سیدھی لیکن شاہ اسماعیل شہید شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اگر اہدنا مانا کہ چلا ہم کو راہ سیدھی چلا ہم کو دا ډیر اعلی معنا ده د اهدنا چې دا مانو کې مونږ ته نیغه لاره وښیه دا اهدنا چې دا مانو کې مونږ ته نیغه لاره وښیه نو که یو سړي ته نیغه لاره وښیه کېدای شي مخکې غلط شي هلکه کاکا صاحب ته کومه لاره ده هلکه داسې ورشي مخکې یو پاټک را دي په هغې پاټک به بیا ځي نو کېدای شي دا سړی په دی د کاکا صاحب ګلډېرۍ ته ورسېږي او بل کلي ته ورسېږي او چې دا معنی وکړي چې مونږ په نیغه لاره بوځه نو چې یو سړی د لاس نه ونیسي او کاکا صاحب ته ورسې چې والا دا کاکا صاحب دی نو شاه عبدالقادر معنا کوي چلا ہم کو راہ سیدھی خدای مونږ په نیغه لاره باندې بوځي او نیغه لاره د چا انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی قرآن مجید کے بلدہ کرا دی سنگل ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا قرآن بلدے ہوئی القرآن یفسر بعضه بعضا قرآن مجید بعضی صد بعضی پر تفسیری قرآن مجید کرا دی سوک چې د الله او د رسول تابعداري کوي فاولئک دا کسان خوش قسمت دي دی به هلته په جنت کې د انبیاو سره وي د صدیقینو سره به وي د شهداو د نیکوکارو سره به وي فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا خدای د پیغمبرانو لاره د صدیقینو لاره صدیقین لکه ابوبکر صدیق شهدا لکه عمر فاروق صالحین لکه عثمان ذی النورین د دې کسانو لاره خدای مونږ ته وښیي او غیر المغضوب علیهم نه لار د هغه کسانو چې په چا غضب شوی دی خدای د مغضوبینو د لارې نه مبد کړي مغضوبن علیهم نه مراد یهود دي خدای د یهودو د لارې نه مبد کړي او د دوالین نه مراد نصارا دي چې د نصاراو د لارې نه مولا مونږ وساتي آمین خدای زموږ دا دعا قبوله کړي د آمین معنا استجب دعانا یا رب اے رب زموږ دا دعا چې کوم دنو قبوله کړي دا سوره فاتحه په سورتونو کې هغه سورت ته چې دو ځله نازل دی مکه مکرمه کې پر رسول الله مبارک نازل شو او بیا مدینه منوره کې نازل شو نزلت مرتين مرة بمكة المكرمة ومرة ثانية في المدينة المنورة دا دو نازل شوه سورت ته دی ته سبع المثانی وی لکه دی هو آیاتونه دی اکثر مکرری هر موزه کم از کم 2 رکعات خوي او دی ته سوره فاتحه وی دیتا سورہ کنز وی
دیتا سورہ وافیہ وئی، دیتا سورۃ الشفاء وئی. سورہ فاتحہ دا ټول بیمارو علاج دے حدیث کے را دی الا الموت دا مرگ علاج نشتا. نو په یو بیمار باندې چې سورہ فاتحہ دی ویلا الله تبارک وتعالی هغه ته صحت او شفا به ورکوي. او دا د الله او د بنده په منځ کې تقسیم شوی صورت ته. حدیث کې راځي چې کله بنده وایي الحمدلله رب العالمین، الله تعالی فرشتو ته وایي حمدنی عبدی حمدنی عبدی، زما بنده لګیا ده زما تعریف وکړلو. او چې بیا وایي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، بنده زما ثنا وکړه. او چې وایي مالک یوم الدین، الله تعالی وایي مجدنی عبدی مجدنی عبدی، بنده زما شان بیان کړو. او چې کله بنده وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله وایي هذا ما بیني و بین عبدی، هذا ما بیني و بین عبدی، دا زما د بنده په منځ کې ایاک نعبدو کې خدای تعریف ته، او ایاک نستعین کې بنده خپل خبر شروع کا چې خدای زما مدد وکړي. اهدنا الصراط المستقیم، خدای مونږ ته نیغه لاره وښیه. صراط الذین، لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی. غیر المغضوب، نه لار د هغه کسانو چې په هغې غضب شوی دی. ولا الضالین، او نه لاره د ګمراهانو. دا معنا یاده کړئ. بیا در سره یو ځل تېروم. سبحانک اللهم، پاکی دا تعالی را ایلوی خدایا، و بحمدک، و ثنا دا تعالی را، و تبارک اسمک، مبارک تے نمستا، و تعالی جدک، لوی دے شانستا، ولا الہ، نشتر سو الہ معبود ما سی واسطانا، تا معبودی تا الہ و تا دمگا خدای. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناه غواړو د الله تعالی په مبارک ذات، د الله تعالی په مبارک نوم. من الشیطان، دغه شیطان نه، الرجیم چې کوم رټل شوی دی، الله تعالی شړلی دی. بسم الله، شروع کوو په نامه د الله تعالی، الرحمن چې بخونکی دی، الرحیم چې ډیر مهربان دی. الحمدلله، تمام تعریفونه ثابت دي الله لرا. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ته، الرحمن چې بخون کې دی، الرحیم چې ډیر مهربان دی. مالک یوم الدین، بادشاہ درجه د قیامت ته. اهدنا الصراط المستقیم، خدای مونږ ته نیغه لاره وښیه، خدای مونږ په نیغه لاره بوځي، خدای مونږ په نیغه لاره باندې مضبوط کړي. صراط الذین، لار داغه کسانو انعمت علیهم چې تا په انعام کړی دی. هغه څوک دي؟ هغه نبیین دي، هغه صدیقین دي، هغه شهدا دي، هغه صالحین دي. خدای موږ داغه کسانو سره ملګری کړي. نو چې ته د قرآن مجید په دې معنا او د فاتحې په معنا پوهېږي، الله به په آخرت کې د پیغمبرانو، د صدیقینو، د شهداو، د صالحینو مرګرتیا نصیب کړي. الله دې ستاسو زموږ د ټولو د دغه مبارکو جماعتونو سره مرګرتیا نصیب کړي. صراط الذین انعمت علیهم، لار دغه کسانو چې تا په انعام کړی دی. او قرآن بل دی وایي ومن یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. غیر المغضوب علیهم، نلار داغه کسانو چې په هغې باندې غضب کړی شوی دی چې هغه یهود دي. ولا الضالین، او نه لاره د ګمراهانو چې هغې لاره غلطه کړې ده. آمین، ای خدایه زموږ دا دعا قبوله کړي او موږ په نیغه لاره باندې مضبوط وساتي او د نیکانو لاره راته نصیبه کړي. دعا وکړئ چې الله تعالی ستاسو زموږ د ټولو مشکلات حل کړي، پریشانۍ مو لرې کړي. دا په تېره شوې جمعه یو سړی راغلی و، اسلام یې راړلی. په کمره کې خو څه کسانو ورسره امداد وکړو، د امداد یې وکړئ، غریب دی او
आप फिर वहां बैठ जाएं, वहां नमाज के बाद। द इराक द मुजाहिदीनों द मशर अबू मसअब दरकावी पे हक के दुआओं कई 13 और पर शहादत रसीदले दे। दा ډیر لوی مجاهدو دا ډیر عمر یې د وړوکوالي نه په جهاد کې تیر شوی دی، ډیر لوی شخصیت ته دعا ورته وکړي چې الله تعالی د شهادت په لوړ مقامات فائدہ کړي، په جنت الفردوس کې د نبی انبیاء د صدیقینو د شهداو د صالحینو رفاقت نصیب وګرځي. څومره کسان پروردګاره چې د شهادت جامونه نوش کړل، پروردګاره د هغې قبرونه منور او معطره کړي، برزخي زندگی نوراني وګرځي او په اسماندګانو ته صبرونه اجرونه او عوضونه نصیب وګرځي. خدای زموږ د ټولو د صحت او عافیت اوږد ژوند نصیب کړي. مرګ راځي نو خدای زموږ هم د شهادت مرګ نصیب کړي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د شهادت تمنا به کوئ، که په کټ پوزې مړ شو نو د شهید درجه به الله درکوي. رسول الله فرمایي من مات ولم یغزو ولم يحدث به نفسه فقد مات على شعبة من النفاق. چې سړی مړ شو او د جهاد نه ده کړو، نه پړ کې د جهاد جذبه ده، د جهاد جذبه به ساتي، نه چې یو سړی په زندګۍ کې دا نه ویلي چې خدای ماته د جهاد نعمت نصیبه کړي. نو رسول الله فرمایي من ماته، کم سړی چې مړ شو ولم یغزو او د په خپله زندګۍ کې جهاد نه کړی، ولم یحدث به نفسه نه پړ کې دا خیال راغلی، فقد مات على شعبة من النفاق، د نفاق په یو خرانګه باندې مړ دی. الله دې تاسو موږ ټول د نفاق د مرګ نه بچ کړي. مولا تمام مسلمانانو ته د صحت او عافیت ژوندونه نصیب کړي او چې مرګ راځي د شهادت مرګ مو نصیب کړي. مرګ خاصم راځي، په اکسیډنټ کې سړی مړ شو، ټکر یې وواله، کوهي ته پرېوتو، سیند کې ډوب شو، ښه مرګ هغه د شهادت مرګ دی. آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم تمنا کوي چې زه د الله تعالی په لاره کې شهید شم، بیا مې خدای ژوندی کړي. اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا. په حدیث کې راځي که نه چې د عرش په سوري کې به 7 کسانی، یو سړی پکې هغه دی چې هغه پټه صدقه ورکي، ښي طرف ته یو سړی ناست دی روغ غوندې، هغه ته صدقه ورکه، تر دې چې کیڼ طرف ته کوم خلک ناست هغه ته اړو پته ونه لګېده. په صدقه کې ښه صدقه دا ده چې بالکل پټه ورکه، چې پکې بالکل ریا ډورا نه شي. نو کم کسان چې پټ مسکین ته څه شی ورکوي، دا به د قیامت پر ورځ د دپاره باقاعده سوری وي. روایت کې راځي چې الله تعالی به د قیامت پر ورځ یو سړي ته وایي چې ما درنه جامه غوښته ماته دې جامه نه وه راکړي، ما درنه ډوډۍ غوښته ماته دې ډوډۍ نه وه راکړي، ما درنه اوبه غوښتې ماته دې اوبه نه وې راکړي. دا سړی وایي یا رب العالمین تا ته د جامو څه ضرورت، ته خو مالک الملک، ته خو د کائناتو خالق، تا ته د روټۍ څه ضرورت، تا ته د اوبو څه ضرورت. وی تا نه زما بنده سوال کړی، یو بربند درته راغلی او ته هغه ته جامه ورنکه، کور کې دې بلا جوړې پرتې وي، که نه وي دې نه شو ورکولی، نو خو یو مستعمله جوړه به دې ورکړې وه. یو سړي درنه ډوډۍ غوښته، تا کره ډوډۍ وه او ډوډۍ دې نه وه ورکړي. یو تږي درنه اوبه غوښتې، تا تږي ته اوبه نه وې ورکړي. زما وروڼو کو معمولي ګوټ اوبه هم ورکړي، دا هم ډېر لوی شی دی، دا به دې د دوزخ د اور نه چې کوم دی نو بچ کړي. د صدقاتو ډیر لوی برکات دي. نو زمیندارو ته خاص کر پکاري چې د دې فصل کېږي باقاعده حساب دې کوي، په دې کې د کال تېرېدل نشته. په فصل کې چې څه وشو او دا په ماشین باندې اوبه کېږي یا په ارټ باندې اوبه کېږي، بیا به دې کې باقاعده ته 60 روپۍ عشر وباسي. 100 روپۍ دې وشو نو 100 روپۍ په تا باندې عشر دی، دا به غریبانانو او مسکینانو ته ورکې. او که نه په میره کې د غنم کرلی دي
پاغي باندې ماشين نشته، په باران باندې وبکیږي، بیا بل سم من ورکه، په شلو منو کې 2 منه به غریبانانو او مسکینانو ته ورکه، دي ته عشر وایي. الله تعالی وایي وآتوا حقه یوم حصاده، په کومه ورځ چې دا فصل ریبي دینه دا حق چې کوم نه وباسه. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي د ځمکې نه 4 سره وځي، په هغې کې به لازمن عشر ورکې، لازمن به عشر چې کوم نه ورکې. نو د صدقاتو ډیر لوی برکات دي. بنی اسرائیل کې یوه ښځه هغه ډیره نیکه وه، فقیر ته به روټۍ ورکوله، او خاوند یې په سفر باندې لاړلو، چېره ځم بل وطن ته چې څه مزدوري وکړمه. دا ښځه ډیره نیکه وه، فقیر ته به باقاعده چسې د وسو، لیکن خواخي ډیره بدخویه وه. خواخي به دغه انګور ته هر مال غوسه وه، او دا انګور یې هسې بدي شوه. دا هم حیرانه وه، حالانکې د خاوند نه 2 بچي مو، او خاوند یې په سفر تللی و، لکه دلته نه یو سړی ورشي عربو ته یاره مزدورۍ ته تللی دی. تر دې چې دې خواخي دومره لویه ټګي وکړه، یو خط یې د زوی د طرف نه ولیکلو، چاته زما د زوی د طرف نه خط ولیکه، او په هغې کې یې لیکلي و ښځې ته چې ما ته طلاقه کړي د مور او پلار کره ورشه. فرضي دې بوډۍ هغه خط راوړو چې ای دا زما د دوی خط راغلی، تا ته طلاق در کړی دی. ښځه حیرانه شوه چې یا خدایه زما خو څه جرم هم نشته. خیر بچي په هغې کې اوچت کل، مور او پلار کره لاړه. مور او پلار هم غریبانان او مسکینانو، خو بیا هم تا ډیره سخړه وه، لیکن کم ځای ته چې دا وراله هلته حاکم حکم کړو چې مسکین ته به څوک ډوډۍ نه ورکوي. داسې بادشاهان مي زما ملک ټول مالدار دی، په نوره دنیا کې لګیا دی، بدنامېږم. زما ملک کې مسکین نشته، لکه زموږ دا مشران وایي چې مسکیني او غریبي مو ختمه که. تراشه کوړي کې چې څومره غریبان درته وښیمه، غریبي مو ختمه که که غریبي مو راوست. نو هغه به وي مسکین ته ګوره څوک به نه ورکوي، دلته مسکینان نشته. دغه ښځه غریبه په کور کې ده، او یو 2 ککوړي پاخه کړل، او په دې کې یو مسکین آواز کوي چې مسکین مراته خیر رو باسئ. دا ښځه ورته تا ته معلومه نه ده قانون ده چې مسکین ته که چا ډوډۍ ورکړه هغه به بادشاه نیسي. ورته وی د خدای باندې مړ بشم که راته روټۍ رانه کې، مړ بشم، خو روټۍ در کوم د الله د رضا دپاره چې مړ نشي، خو خدای دپاره چاته وایه مه ګورې. 2 ډوډۍ ورته ورکړي، او د خدای شکریه ادا که د شکر د خدای او سړی د لوږې نه مړ کېدو. ما ورته 2 ککوړي ورکړل. هغه چې مخکې څو قدمه ورغی، پولیس ورته مخې ته ورغی، څوک یې د کوم ځای تالاشي واغېسته، 2 ککوړي ورسره ووتل. دا چېرته و؟ غږ یې نه کولو، 2 ډبې ووالو، دا خو دلته ماته یو ښځې را کړي دي. هلکه ظالمه خو وایم چېرته مې لاره کې ومونتل. پولیس راغی، ښځې ته تاولي، دا 2 ککوړي ورکړي، تا ته د حکومت آرډر نه ده معلوم؟ بادشاه سلامت خو آرډر کړی دی چې مسکین ته به ډوډۍ نه ورکوئ، تا بیا هم ورکړي ده، ولې نه ورکړي؟ یاره مړ کېدو نو ما وی خدای به ما د قیامت پر ورځ نیسي، د الله نه یېرېدم نو ځکه مې ورکې. مخکې شه بادشاه ته بوتله جي دغه ښځې یو مسکین ته دا 2 ککوړي ورکړي، هغه د هغې مسکین نه مونږ دا اخیستي دي. بادشاه غوسه شو چې ته زما د قانون پابندي نه کوې، تا ته زما قانون نه ده رسېدلی. یاره جي ستا قانون ما ته را رسېدلی دی، نو ولې دې ورکړل؟ یاره جي مسکین راته ووایي چې د لوږې نه مرم، نو د الله نه ویرېدم که دی مړ شي الله به ما نیسي. ښه د الله نه یېرېږي، زما نه نه یېرېږي، پرېږئ دې نه 2 لاسونه. آډرو ظالم بادشاهو د هغې 2 لاسونه
دغه ترخونو نه چې کوم دنو پرې کړل چې سم د ویښ نه پرې کوي چې دا یاد لري د ما د قانون پاس نه کوي د خدای نه یریدم دواړه لاسونه ته چې کوم دنو پرې کړل غریبه پریشانه ده دوا واړه باچی هغه صرف د سلورو پنځو کالو دي بهر ته وتی دی چې څه خشاک دا بچی می جمع کی فقیر و مور و پلارم فقیرانو الته یو دریابو وی بچو دینه خودی لوخی کې لګي ما ته براړی هغه یو بچو خویدو سین کې ډوب شو هغه بلته هغه لګ داغه کال 2 کال مشروب دارور دی راونی سا غم ور سره ډوب شو خدا حیرانه ده چې خدایا دا سچر رسول سنم را ظالم بادشاہ دواړه پریکل او دغه دو بچیو دا خدا ما کل دنیا وا دا ما کل دنیا او اساسا دغه دو بچیو غم لاړل انتهایی درد او غم کړه یو سړی پیتیږي السلام علیکم علی ولی خور ډیره خپه وی ملما په خپل لار ده دا ما غم دومره لوی ده چې بس هغه وی د خدای انصافدار ما ته وایا څه تکلیف تر رسیدلې ده قصه سودا قصه ورته بیان کړه چې دغه سي بادشاہ د ما دواړه لاسونه پریکل دا وی وی دغه سي ما تنور چولو دو ډوډۍ می په پخکړې وی بچو ته او یو فقیر سوال کو ما ورته وی فقیره تا ته د ملک قانون نه معلوم ده بادشاہ ډیر سخت آرډر ده وینو مړ بشمنو ما ویره ده خمري الله بمانی سي نو ما ورته غو ډوډۍ ورکی او د بد قسمتینا پولیس هغه لاره کونولو تالاشي واغشتا اول خو هغه غږ نه کولو چې دوه ډبه وستل زمانو می واغشتو بادشاہ ته بوتله مغره نه دوه لاسونه او دغه ځای کې مې دا دو بچیم لګیا دی ډوب شو او نور داستان ورته بیان کو چې مخکې نم دغه څه غمزده راغلیم هغه ولی الله یا فرشته وا ورته وی وایا بیبي په دو خبرو کې کومه خبره خوښه ده الله تعالی دربار کې سوال کوم چې دا بچی درته ژوندۍ درکې او کدا لاسونه درته الله تعالی روغ درکې نو اولاد ډیر خوږي وي د لاسونو بکیږي خدا دې دو بچو کله الله تعالی دربار کې سوال وکړو دواړه بچی ورته ورکل چې والا دا دواړه بچی دي او دا د سین نه بالکل ټیک روغ او موټ دي او دا لاسونه دیم والا لاسونه الله تعالی ورته کوم نه روغ کړ وی دا لاسونه خو مې روغ ځکه دا الله دربار نظر ته غوښتل چې تا غو ډوډۍ ورکړې وي دا دو لاسونه دا غي صدقې د وجنه چې کوم نه الله تعالی ته واپس کړ او دا بچی دې لپاره واپس کړ چې تا صبر کړو تا انا لله و انا الیه راجعون وی الله تعالی وی وبشر الصابرین زیر ورکه صبر کوونکو ته الذين وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون مومن ته چې تکلیف ورسیږي روایتو کې راځي کده پانی تسمه دی اوشلی دا نومم انا لله و انا الیه راجعون وایا د دې ډیر لوی اجر او برکت ده بیبي ته رب العالمین بچیم ورکل او بیبي ته رب العالمین غلا سنم چې کوم نه واپس ورکل الصدقه تطفئ غضب الرب صدقه هغه بالکل غضب چې کوم نه لري کی او رب العالمین جل جلاله دا غیده برکت احسانات په بنده باندې چې کوم نه لازم کی نو آیات کریمه کې رب العالمین ترغیب ورکړي چې مثل الذين ينفقون اموالهم مثال هغه خلکو چې هغه خرج کوي مالونه خپل د الله تبارک وتعالى په لار کې کمثل حبه پشان د هغه یو دانې ده چې زمیداری پزمکه کیو کوي او دا غینه او وګي درغون شي او په هر وګي کې بیا اصل دانې وي او د یو دانې نه او سو دانې چې کوم نه پیدا شي او قران وای والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د چنکای چاته چې خوښ شي او دا غین رست خدای پاک فرمایي والله واسع علیم الله تبارک وتعالى ډیر زیات وسیع خزانه لري دغه په خزانو کې چې کوم نه کمې نشته ده ما درته بیانو کو چې رسول الله فرمایي
چې د یو کجوري په عوض کې الله تعالی بنده ته دومره ثواب ورکوي چې د احد د غر نه هم زیاتي. دغه په خزانو کې چې کوم دنو څه کمی دی. نو صدقه کې کمال اخلاص، کمال للهیت، دا هغه اجر او ثواب چې کوم دنو پیدا کوي. او ما درته وی چې مرصد ولی الله به چې د کور راوتو نو د کور نه به ضرور څه شی راایستی و. سحر وخت کې چې ته فقیر ته یو روپۍ ورکړي، فقیر ته یو ډوډۍ ورکړي، فقیر ته یو پیاز ورکړي، د دې د برکت الله تبارک وتعالی ته د آفاتونه او د بلیاتونه به چې کوم دنو ساتي. یو راوی قصه کوي چې یو سړی خپل زوی تجارت ته لېږلی او قدرتی یو شپه خوب ویني چې زما زوی په ډېر لوی مصیبت کې مبتلا دی او دغه خوب یو بزرگ ته بیان کو چې بیګا خو مې ډېر خطرناک خوب کتلی دی چې زما بچی په ډېر لوی مصیبت کې گرفتار دی. وی صدقه وکړه، صدقه خیرات وکړه او د خیرات نه پس وایي چې خدای د دې خیراته د برکته زما بچی د مصیبت نه چې کوم دنو بچ کی. قدرتی سموده پسې بچی راغی او په بد حال راغی دی، خو تله تجارت دپاره او دوی جوړې بلا دولت پې راړلی. بچیا څه چل دی؟ ای بابا خبر خو نه په کم کشتۍ کې چې مونږ سفر کولو طوفان راغی، کشتۍ بالکل پوټه شوه، ټول ملګري زما چې کوم دنو هغه ډوب شو. زه د کشتۍ په یو تخته باندې خدای پاک بچ کم یو جزیرې ته ورالم او جزیره کې بیا ډېر خطرناک حیواناتو. رب العالمین جل جلاله د هغې نه زه بچ کم. وی بچیا دا کمې ورځې وي؟ هماغه ورځې وي چې په کومو ورځو کې د خوب کتلی. وی بچیا ما د یو بزرګ نه تپوس وکړو، هغه راته وی خیرات وکړه، خیرات وی قسم ده داجي هغه مال آواز شو چې د پلانکي بچی به د دې آفت نه بچ کېږي. باقاعده ستا نوم یې واخېستو. نو الصدقه تطفئ غضب الرب. انسان نه چې څومره کېږي دی دې د مسکین سره، دی دې د یتیم سره، دی دې د خپل ګاونډي سره احسان کوي. د ټولو نه لوی اجر د غریبو خپلوانو سره مدد کول دي. په دې کې دوه اجر دي، یو خیرات او بل صله رحمی. خیرات نه د خیرات شو، صله رحمی نه د صله رحمی شو. ماما دې د غریب دی، تر دې د غریب دی، رور دې د غریب دی، هغه سره احسان او ښېګړه کوه. یو خو صدقه شوه او بل هغه صله رحمی شوه. د صله رحمی د وجه نه د انسان په عمر کې الله تعالی برکت دی. او بیا که خپلوانو کې د غریبانان نی، الله تعالی ټول مستغنی او غنی ګرځولی وي، نو بیا په خپلو ګاونډیانو کې غریبانانو ګوره. د ګاونډي ډېر لوی حق دی. پیغمبر علیہ السلام به بار بار د ګاونډیانو باره کې وي چې ګوره د ګاونډي ډېر خیال ساته، د ګاونډي ډېر خیال ساته. صحابه وی مونږه یریدلو چې سره رسول الله چرته ګاونډي په میراث کې شریک نه کی، چې دته به میراث ورکوي. رسول الله د ګاونډي دومره لوی حق بیان کړی دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو ګاونډي او شراب بیوالو، مستی او ټوکی. الله اکبر. مست ناکاره سړی او د امام ابو حنیفه ګاونډي دی. او کله نا کله به یو شعر مو وي، اذاعوني وای فتن اذاعوا لیوم کریهة وصداد صغری. هغه به په نشه کې دا شعر وي. د شعر معنا دا ده اذاعوني وای فتن اذاعوا، خلقو زه ضایع کم، زما خلق خیال نه ساتي. او زه ګوره معمولی ځوان نه یم، زه یو ډېر لوی سړی یم. لیوم کریهة جنگ کې به ورته پکارېږم، وصداد صغری، او که په سرحد چا حملو که زه به هلته پکارېږم. لا شعر به لکې بل وي. اذاعوني وای فتن اذاعوا لیوم کریهة وصداد صغری. سورہ پس امام ابو حنیفه به ټوله شپه عبادت کولو.
امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ماسخوتن په موږ به د سهار موږ کولو د ماسخوتن په اودس دومره لویه تقوا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا دومره لوی مقام ورته الله تعالی ورکړی دی دا د تقوا برکت ته د تقوا کم طالب چې متقی وي تهجد گزاری نوافل کوي تلاوت هغه علم کې برکت الله تعالی اګدي امام ابو حنیفه څومره کاله د ماسخوتن په اودس د سحر موږ کړی نو تهجد ته به ولاړو هغې شرابي به د خپل کور نه دا شعر وي اذاعوني وای فتن اذاعو لیوم کریحة وسداد صغری د درې شپې امام صاحب د هغه چغې مې وانونه تپوس کوي یا خو پولیس نیولې ده پس کیس کې امام ابو حنیفه یک دم ورغه د پولیس افسر ته امام ابو حنیفه بادشاہ وقت ورته ویلو چې ته د عدالت مشرې ته رئیس المحاکم الشریعه امام صاحب انکار وکړو چې دا عہده د نشم کوله امام صاحب ډېره لویه تقوا وه مبلغینو ته پکار دا چې د صدق صفت پدان کې پیدا کی د امانت صفت پدان کې پیدا کی حلم او تحمل پدان کې پیدا کی او تواضع عاجزی پدان کې پیدا کی او کرم او سخا الله دې تاسو زموږ د ټولو د صفاتونو نصیب کړي خدای د مسلمانانو په حال رحم وکړي چاپیره مسلمان زخمی دی د دنیا کافران جمع دي مسلمانان نه خکړي دي او پس طریقې باندې د اسلام بېخکني کوي د مسلمانانو بېخکني کوي مولا د رسول الله په امت باندې رحم او کرم وکړي پروردګار زموږ د ګناهونو د وجه نه موږ باندې او قوم باندې عذاب منع دي د رسول الله امت ته فتح او کامیابی نصیب کړي د اسلام رڼاګانې شرق او غرب کې خورې کړي د اسلام جنډې په شرق او غرب کې ودرې د قرآن نظام په تمام دنیا کې جاری کړي په قید او بند کې ډېر مجاهدین د دردونو زندگی تیروي خدا هغوی ته رهایي نصیب وګرځي خدای بیماران ته صحت او شفا ورکړي څومره علیه السلام چې بیماره دي که په هسپتالونو کې دي که په کورونو کې دي صحتونه عافیتونه نصیب کړي یا رب العالمین د حلال رزق دروازې په ټولو مسلمانانو پرانیزي په دغه ملک کې ارزاني پیدا کړي هر یو شی ګران دی خدای ارزاني راولي د غریبانو مدد وکړي پروردګار پریشانی لري کړي د آفات او آحات او فتن او محنو بلاګانو مصیبتونو نه موږ تمام عالم اسلام محفوظ کړي د چا اولاد نشته خدای مذکر اولاد نصیب کړي پریشانی لري کړي کم صاحب چې دا جماعت جوړ کړی دی داغه د دارینو نعمتونو نصیب کړي او څوک چې د جماعتونو خدمتونه کوي د دارینو په سرفراز کوي وصلی الله تعالی علی اشرف رسوله وخاتم انبیائه وعلى آله واصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین برحمته